یو مشهور صحابی تیر شوی دی حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ، دی پا اصفهان کے پیدا شوی. اصفهان نن سبا په ایران کې دی، او د خپل نوم مابه، مابه یا مابه، دا د خپل نوم ایرانی، پلاریم ایرانیو، نکیم ایرانیو. دا اصفهان سره تعلق لرو مجوسیان، نسبی مجوسیان. مجوسی هغه ته وایي چې اور ته عبادت کوي او اور ته خدای وایي، بلکې پلاری په مجوسیت کې لوی سړی و. لوی سړی هغه مجوسی ته وایي چې هغه د دوی د عبادت خانې چې کوم دی دوی عبادت کوي او په هغې کې اور بلیږي، اور ته عبادت کوي. آتش کده ورته وایي، د هغې نګران دا لوی سړی وي، د ځان وقف کړي وي، او دی به آتش کدې ته ناستي، دی به ترې نه خوځي، یا به زوی کېنی یا به نوکر کېنی، خو اختیار به د دي چې دا اور رانه مړ نه شي. هغې سره هغوی خپله طریقه جوړی چې اور به شپه ورځ بلیږي، کالو سر 12 میاشتې دا به مري نه. دا به د نګراني وي، که په خپله که زوی وي که نوکري کار څوکي، خو نګراني وي. نو پلار یې د هغې آتش کدې چې کوم دی اور بلیده د هغې مشر. او دا سلمان وایي چې په لومبو ورځو کې زمام ډېر زیات شوق و، د پلار نیکه دین مې و، نو زمام دا دین خوښ و. او زم دې حد ته رسېدلی وم چې زه به ټوله ورځ په آتش کده کې ناست وم او ما به د اور عبادت کوم، اور ته به ناست وم. او چې پلار به مې نه نو د اور نگرانی به ما کوله چې کم په اصفهان کې مرکزی آتش کده وه، لوی د مجوسیانو ځای، هغې به نگرانی ما کوله چې دا اور رانه مړ نه شي. وی پلار مې د دې سره زموږ زمیندارو د پټو نگرانیم کوله. نو یو ځل یې زه پټو ته لېږلی وم چې ته لاړ شه، زه نن نه ځم د پټو نگراني وکړه. زه چې پټي ته تلم یا په راتلو کې، نو هلته د عیسایانو یو ګرجه وه. دی وی په هغه زمانه کې عیسایان داسې نو لکه اوس چې دي. اوس خو عیسی علیه السلام ته د خدای زوی وایي، عیاذا بالله. هغه زمانه کې به عیسی علیه السلام ته د خدای زوی نه وی، او پکې دام پکې و، خو لیکن دا خلک هم پکې و چې عیسی علیه السلام به د خدای بنده منه او د خدای رسول به منه. نو چې پتلو او پراتلو کې زه هلته ورغلم، هغوی سره مې ناسته وکړه، د هغوی عبادت مې ولید. نو ما وی چې دا مونږ خو په غلط دین یو، اور خو مونږ ورته ناست یو، مونږ کوشش کوو چې دا رانه مړ نه شي. نو چې دا کم اور زه خیال ساتم، کم ځای خدای کېدی شي. اور خو مري، الله خو نه مري. اور ته خو به زه ناست یم، زه حفاظت کومه. نو دومره قمقل خلک چې ته چې حفاظت کې، اب ستاسې حفاظت وکړي. کم اور چې ته بلی، نو به تاله څه فایده درکړي او تا نه به څه ضرر ختم کړي. بس وی د خپل دین نه مې نفرت پیدا شو. هغې راته وی چې الله یو دی او شریک نه لري. دا ټول نظام او کائنات هغه الله پیدا کړي دی او هغه الله چلی، او د بندگانو د هدایت او رهنمایۍ دپاره پیغمبران را لیږي. او اوس عیسی علیه السلام زموږ پیغمبر دی. وی هغه دین مې خوښ شو. ماسخوتنه پورې ایثار ومه چې ماسخوتن کور ته رالم، پلار رانه تپوس وکړه مابه د ده نوم یا مابه، ولې دومره ایثار شوې؟ مې بابا زه خو د عیسایانو عبادت خانې ته تللی وم، هلته یې څه کول؟ یاره ورننوتم چې د دې خلکو څه دین دی، او بابا د هغوی دین ما ته ښه ښکاره شو. نه بچې ګورې پام کوه د پلار نیکه دین نه واونړې. ما یې بابا ستاسو دین غلط دی، هغه دین اصلي دی، هغه یو خدای یادوي، تاسو خو اور ته عبادت کوئ. د خیر دپاره بل خدای دی او د شر دپاره بل خدای، حرمن او یزدان. تاسو خو د بوتانو عبادت کوئ، اور خو یو بوت دی، اور خو ستا د لاسه بلیږي. نو چې ته ته خواشدې د ځان بل پاتې کړي، نو چې د کوم اور ستا ته محتاج دی په خپل وجود کې او بلیدو کې، تاله څه نشي درکولی. مشرک نه قمقل انسان په مخ د ځمکه بل نشته. بت ته به ته سجده کې، بت خو تا جوړ کړی دی، بت خو تا تراشلی دی. بت خو ځان نه مچ نشي شړلی، نو چې ځان نه مچ نشي شړلی، تا له به څه خیر درکړي.
خلق رام رام وتکی ټوله دنیا په دې غم اخته ده هندوستان کې او په دې نورو ملکونو کې او د بوتانو سجدې کېږي او رام رام کوي چې دا بوتان به موږ له خیر راکوي بچي به راکوي نشي درکولی زمونږ په دې وطن کې هم بعضې خلک زیارتونو نه بچي غواړي دا زیارت څوک و انسان و نیک سړی نو د به چا نه سوال کو الله نه د ده بچي چې نه کېدل چا نه به یې غوښتل الله نه دې چې ناجوړه شو چا به جوړو الله او دې د مرض نه بچ شو قبر ته لاړه که لا نه نو تا به څه جوړ کړي همقل خلک یې زیارتونو له ځي ولې دا نیکان بندګان دي نو چې دا نیکان په دنیا کې جمع دي دوی به خیر چا نه غوښته الله نه دی به شر چا نه پناه غوښتله د الله نه نو ته ځې او څوک د زیارتونو نه بچي غواړي او څوک ته د بیمارۍ روغېدل غواړي او څوک به دې زیارت کې دا کمال دی او دې کې دا کمال دی نه 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 بالکل نه زیارت له عبرت له لاړ شه وګوره چې دا دومره نیک سړی د مرګ نه بچ نه شو لاړ دم هم د مرګ نه بچ کېږه دومره نیک سړی دی اوس به په قبر کې د خپل عمل پکارېږي زما به عمل پکارېږي دا دومره بزرګ سړی خپلې بزرګۍ بچ نه کو ما به خپل ایمان او خپل عمل څنګه بچ عبرت باندې کېنه ورسره نیک بنده دی د خو ډېر عبادات کړي دي ورېږه داسې عبادت خو معلوم پکار دی چې زه مو کړم غوښتنې به صرف او صرف د الله پاک نه کوې د خدای قرآن وایي خیر بغیر د الله نه بل څوک نشي درکولی او شر بې د الله نه بل څوک نشي دفع کولی او د اسبابو په بنیاد کې کولی شي د تا ته یې موبه راوړه ډاکټر له لاړ شم ما له علاج راکړي پکې ته کېنم دا د اسبابو په درجه کې دي په دې اسبابو کې هم طاقتونه الله پیدا کړي ما یې بابا د اور عبادت نور نه کو باس دا دین میں خوخ نه دی پلار وی نه ګورې کوئی پلار په ما شکی شو چې دا الګ خو عیسایت خوخ دی او هر کله چې دی به عیسائی کېږي او دې چې ته بل خواونه تختی نو زه خو د پلار زوی وم او یک تنها اکلوتا چې ورته وي زوی وم نو په ما پلار یېرېده نو زه یې وتړلم ماته زنځیرونه واچول جګړه شو را باندې پلار چې بیا به دې نه پرېږدم وی ما پس طریقه هغه ګرجي والا سره رابطه وکړه چې ستاسو مرکز کم ځای دی وی شام کې ما یې مهرباني وکړه چې ستاسو شام ته کله قافله ځي نو ما ته خبروي چې ځان د زنځیرونو نه وباسم او زه درشم هلته لاړ شم د حق په طلب کې سوچ کې پرېوتم د صحیح دین په طلب کې په سوچ کې پرېوتم چې د خپل رب هغه رب چې یو دی هغه په څه طریقه د هغه عبادت وکړم چې هغه راضي کړم هغه خوشحاله کړم او د دې شرک او کفر نه توبهګار شم هغې اطلاع راکړه چې په پلان کې ورځ زموږ قافله شام ته روانه ده ما پټ په پټه ځان نه هغه زنځیرونه ختم کړل او زه هغه ګرجې ته لاړم او قافلې سره ووتم او شام ته ورسېدم ځان مې بچ د حق په طلب کې د صحیح دین په طلب کې ووتم د پلار نیازبین زوی هم امې ورسه پرېښودل د زمکو مشر هم امې پرېښودل مال او دولت مور پلار هر څه مې پرېښودل د حق دین په طلب کې او همرونو چې چا کې د آخرت سوچونه به هم داسې کوي کې دنیا سوچ نه نو خو وایو دنیا او دنیا او دنیا او چې یو سړی دا سوچ کوي چې دا دنیا خو زمانه ختمېدو والا دې دنیا نه خو به زه خامخا ځم دا به د 80 کالو وي د 100 کالو وي د 200 کالو وي ختم زه به آخرت څه کوم د آخرت ژوند بیا ختمېدو والا نه دی د آخرت زندگی بسی د دنیا بسی او د آخرت بسی ځکه نه یو لوی سمندر دریاب ته لاړ شه او ګوته ورښکته که یو ساس کې دې بره راوخېجه وه دا ساس کې به څونه د دریاب په مقابله کې معمولی شی به دریاب ډېر زیات دی د دنیا ژوند د دې ساس کې په مقابله کې معمولی شی د جنت زندگی او د دوزخ کم دی خلاصېږي او د یو بزرګ نه چا تپوس وکړه وایي دا جنت ژوند او د آخرت ژوند وایي داسې فرض کړه لکه چې دا ځمکه تر اسمانه پورې د غوښ د دانو نه ډکه شي دا مړدان ولې چې سړی دانه ورکوي د غوښ وړه دانې باجره د دې ځمکه ټوله ډکه شوه تر اسمانه پورې د غوښ د دانو نه یو مرغۍ پرې مقرر شوه 1000 کاله پس یوه دانه اوچتی
نو چې زر کاله پس یوه دانه اوچتوي دا به کله خلاصېږي وی دا د غوښ دانې به ختم شي خو د آخرت ژوند او د جنت او د دوزخ ژوند ختمېدو والا نه چې سړی کامیاب شو د الله رضا حاصل کړه بس همیشه کامیابي او جنتونه او خوشحالۍ دي د الله ملاقاتونه دي په جنت کې او هر قسم خوشحالۍ دي او چې یو سړی تباه شو او دوزخي شو ژوند یې غرق او تباه دی دا کارخانې او دا مال او دولت او قومیت او ټوپک و قسم په خدای که دی پکار شي هوښیار سړی هغه دی چې لږ وخت ته نه ګوري ډېر وخت ته وګوري لږ ژوند ته نه ګوري او ډېر ژوند ته وګوري یو سړی چې په هوټل کې شپی څومره وخت دی په هوټل کې یا 2 ورځې یا 3 یا 4 5 هغه دې ته نه ګوري چې د هوټل ښه دی او که خراب دی او بستره ښه ده او که څنګه ده وخت تېروي د مړوي او 3 4 ورځې رسم ته روان یې دقه دنیا مثال کن فی الدنیا کأنک رسول الله مبارک فرمایي دنیا کې داسې ژوند تېر کړه لکه چې ته مسافر او که داسې نی او د لارې تېرېدونکی شه مسافر خو بیا هم 2 3 ورځې یو ځای کې تېروي داسې ژوند تېر کړه چې په لار تېرېږم بس څه پته لګي چې موږ دنیا کې څونه زندګي ده او کله به تېځو لیکن افسوس دا دی زما وروڼو چې موږ نن دنیا پسې نښتي یو هر سړی په دنیا پسې نښتی دی مال دولت نه په دې کې سوچ کوو چې زما دا مال دولت د خدای کور کې ولې ونه لګي دا نیکانو له ولې ورنکم په دې کې د عالمانو او طالبانو خدمت ولې ونکم په دې کې د مدرسې او د جومات خدمت ولې ونکم په دې کې د کونډې او مسکین او یتیم او د غریب ګاونډي حصه ولې ونکم جمع کوه بینک ډکوه پلاټونه اخلا ځمکې اخلا قسم په خدای درنه ټول پاتې دي بل آخرت ته به روانې او بیا به ګوتې مروړې داسې چې یا خدای ما خو زه ونه کړه تا سره خو ګاونډي شته غریب هغه له ورکړه که تا سره خو مسکین شته یتیم شته کونډه شته خور دې غریبه به ماما به دې غریبي ماما زوی به دې غریبي ترور به دې غریبه ترور بچي به دې غریبي ورکه نیکبخته ته ګوره چې خدای درکوي که نه اخر له ګټه وکړه مدرسې له ورکړه مدرسه کې د خدای دین ښودلی کېږي قرآن او احادیث ته پیغمبر ښودلی کېږي دا د سوچ الله له دې ورکړه الله خوشحالېږي عالمانو باندې خرچه وکړه طالبانو باندې خرچه وکړه په نیکانو خرچه وکړه د زړه نه خرچه وکړه هلکه دا نیک سړی دی دله جوړ اخلم دی به عبادت پې وکړي دا عالم دی دی درسونه کوي درس کې سي 3 او 4 زر روپۍ تنخی دله ورکومه پرېږده د ده د بچو رده به په کار راشي زما به ثواب وشي دا طالب دی دی به په علم حاصل کړي دی به سبق وي قرآن به زده کړي حدیث به زده کړي دا یتیمانان دي ماشومان دي پلار یې مړ دی دوی به د کم ځای نه راوړي دوی باندې خرچه کوم دا الله له ورکول دی خلاصه دا چې زندګۍ دې دنیا او دې ژوند ته نظر ډېر مه کوه آخرت ته نظر وکړه نن زموږ ټوله زندګي هم دا ده سهار نه تر ماسخوتنه پورې پیسې پسې او دولت پسې یوه کارخانې نه پس بل او بل نه بل ټیک ته منع نه دي 20 کارخانې جوړې که په شریعت کې منع نه دي جایداد هم والا بینک بیلنس هم که بالکل منع نه دي د صحابو ډېر زیات ځمکې وې او جایدادونه وو پیسه ډېره زیاته وه الله به نه یېری آخرت به نه یېری دې لپاره حضرت سلمان فارسی ارسه پرېښودل مور یې پرېښوده او ښځه خو یې نه وه او پلار یې پرېښوده او قوم او کلي او مالداري ارسه یې پرېښوده شام ته هلته مې تپوس وکړه غټ پادري وي دا فلانکی دی هغه سره شو د هغه خدمت به مې کوو ما خو هېڅوک هم نو هغه له لاړم ورسره کېناستم خدمت به مې کوو ډېر نیک سړی و ښه سړی و هغه نه مې انجیل هم زده کو هغه نه مې عیسایت هم زده کو او ډېر خوشحاله شوم شکر دی خدایه ګن نه دې راوویستم د شرک نه او د اور د عبادت نه دې راوویستم الله ځان ته دې ودرولم یو ستا عبادت غټه خبره ده یو ستا عبادت به رب العالمین کو د بل چا به نه کو خوشحاله زندګي مې وه او د هغه خدمت مې کو خوا ډېر بوډا و مړ کېده ما وی حضرت ستا نه پس چاله لاړ شم هغه یو بل علاقه کې راته یو ګرجا وښوله چې هلته یو پادري دی هغه له ځه چې دی مړ شو هغه له لاړم وی ښه سړی نو هغه به د خلکو نه پیسې راغشتې او په دغه کې به د سره او سپین به په منګو کې ښودل او په چاټو کې خراب سړی ما وی خدای اوس څه وکړم خو دا ده چې هغه مړ کېدو والا و بوډا و
چې مړ شو نو ما خلکو ته ووې د هغه په ژوند خو مې نه وي مې جنجال جوړېږي او د هغه په مرګ مې نه وي خو چې کله پوره ښخ شو او مړ شو نو بیا مې خلکو ته ووې چې دا پادري صاحب ښه سړی نو خلکو به تا ته څه پته لګي مې راشه د خانقاه وګورئ ټوله د منګو او د چاټو نه ډکه ده او د سرو سپینو نه ډکه ده کور یې وګورئ چې خلک رالل ارسې وکتل اوهو دا خو واقعي دا خو ډېر خراب سړی و دې ته خبره ورسېده چې خلکو اوچت کړو په سولی یې کړ چې دې سپېره خو موږ نه پیسې غونډولې چې دا خو به په غریبانانو بېکسو دا خو د په ځان ولګولې خو یې خیر چې مړ کېده هغه نه مې تپوس وکړه هغه راته یو بل پادري وښو هغه له لاړم یاره وایي زه په ډېرو پادریانو ګرځېدم اخره کې یو مشر سپینګیري پادري و د هغه خدمت مې کوو ډېر ښه سړی و د الله نزدېکت مې حاصل کړه د الله تقرب مې حاصل کړه او ډېر عبادت به مې کوو د هغه پادري د لاسه هغه ته مې ویل ستا نه پس به چېرته ځم په بوډاګانو مې سر دی خو چې چاله ځم نو بله ورځ مري خو چې چاله ځم نو بله ورځ مري په بوډاګانو مې سر دی په څه غم واوړېدم یو ښځه وه یو سړي وې ښځه کومه چا ورته وې دلته یو ښځه او ډېره حسنداره ده او بلا جیداد دی او بلا مال دی ورسره او خاوند دی نشته او طلب کوي نو که د خوښه یې هغه چې وکته اندازه یې وکته نو بس کم لیونی سپېلنی شو ورپس بشیر جان پشه بس وی رالی کوې تپوس یې وکړه وی دا ښځه څنګه دا خو خوبصورته ده او دا خو مالم ډېر دی دا څنګه یوازې بې خاونده پاتې را وی دا یو ځای کې ویدن شوه خو چې نکاح وتړلی شو دا سړی مړ بل ځای نکاح وکړه چې بل ځای نکاح وکړه خو چې هغه سړی نکاح وتړه مړ شو بل ځای نکاح وتړله چې نکاح وتړله نو دې ښځې وي او بل سړي وي چې داسې کار کوو چې نکاح به د واده په شپه تړو چې قصه زر شي دې نه انتظار نه کوو چې د واده شپه شو نکاح وتړله چې شپې کتله بل هم مړ شو اوس ورته څوک غاړه نېږدي چې دا خو د مرګ پانسي ده دا مرداره خو چې څوک ورسره نکاح کوي خیرت ته ځي خو چې څوک نکاح کوي دا زه بشیر جان ته هم ګوره خیال کوه چې نکاح دې وکړه دنیا کې د ژوند نشته ډز جنت ته روانې امینه صحیح ده که نه دې سړي خو ورپسې لیونی و چې ښکلی هم ده او مالدار هم ده خو چې دی واورېدل بس منګې منګې او پوزې یې راغونډ کوي زما دا ښځه نرم پکار خدای ته وګوره دا مې نرم پکار دا خو د مرګ جاله ده خو چې څوک ورسره نکاح کوي خیرت ته منډه ده خو چې څوک نکاح کوي مري چې څوک نکاح کوي دا د خدای قدرت دی دا څه وجه نه سپېرتوب نشته په شریعت کې زړه کې یو کرکه راشي د انسان بهر کیف هغه بوډا ورته وایي چې داسې کار وکړه چې زموږ عیسایت خراب شوی دی اوس عیسی علیه السلام ته څوک خدای وایي او څوک ورته د خدای سوی وایي ته مهرباني وکړه د آخر زمانې پیغمبر انتظار کوه مې د آخر زمانې پیغمبر څه ته وایي وایي دا به د ټولو پیغمبرانو په آخر کې راځي د دې نه پس به بل پیغمبر نه راځي رسول الله مبارک فرمایي انا آخر الانبیاء زه د ټولو پیغمبرانو آخري پیغمبر یم آخر الانبیاء او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی زما او د نورو پیغمبرانو مثال دی یو بلډینګ دی حدیث دی په ټولو کتابونو کې دی خشته بلډینګ دی او خلک دا بلډینګ نه تاویږي او وایي ما احسنها وما اجملها څه ډولې دی او څه خشته بلډینګ دی د یوې خښتې ځای پکې خالي دی نیمګړی دی باقي ډېر خشته وانه ما احسنها وما اجملها یا لولا موضع هذه اللبنه ارمان چې د یوې خښتې ځای پکې خالي نه وي که نه نو بلډینګ ډېر خشته په یو نیمګړی دی رسول الله مبارک فرمایي انا تلک اللبنه دغه خښتې زیمه په پیغمبرانو بلډینګ په ما پوره شو د بلې خښتې ځای نشته چې بل پیغمبر پکې راشي هغه پادري ورته وایي ما به سلمان فارسی زوړ نوم دی یا مقبه چې دا آخر زمانه پیغمبر برازي د ټولو پیغمبرانو مصدق تصدیق بکای
د ټولو پیغمبرانو د کتابونو تصدیق بکئی، د ټولو پیغمبرانو به د قیامت پر سرداری. حضور پاک پخپل فرمائی انا سید ولد آدم ولا فخر، فخر او کبر نکم خود ټول بنی آدم سردار مزه. سردار ته خلق راجی کیږي وردی ورمنډه وي مالا بټول راځي. الانبیاء آدم فمن سواه تحت لواء یوم القیامه، ټول پیغمبران آدم علیہ السلام نواله تر د عیسی علیہ السلام پورې 1,40,000 ذره یا بعض وی 2,40,000 ذره، دا بټول د قیامت پر زما د جنډې لاندې ولاړ. دا وی کبر نکو به فخر نکو. څوک بل الله په دربار کې د سفارش طاقت نه لري یریږي با. آدم علیہ السلام په ځای به خلق لاړ شي نشم کول. نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اریا بوئی دا کار نشم کوئی. اور رسول اللہ مبارک فرمائی مالا با خلق راشی انا لذالک دا کار بزکو ما دا اللہ دا عرش لان دے با دا دنیا دا یوی ہفتے برابر سجدہ لگو. التا ہفتے و روزی نشتا دا دنیا دا یوی ہفتے برابر سجدہ بو لگو. اور بیا با ما تاواز کئی اللہ پاکو کہ سل تو اشفا تو شفا. شابه سوال کوا ته چې سوی تا ته ملاویږي، سفارش کوا چې ته څه سفارش کوې نو هغه سفارش قبلیږي. او د الله هغه حمدونه به زه ووایم چې اوس راته نه دي یاد، د الله صفتونه به وکړم. انا اول شافع و اول مشفع، د ټولو نه مخکې سفارش کوونکي به زم او د ټولو نه مخکې زما سفارش به د الله په دربار کې قبلیږي. مسلمانانو شکر الحمدللہ کہ دا دغی عظیم تر پیغمبر اللہ من امتیان پیدا کری. الحمدللہ ویچی دا آخر زمانے پیغمبر زمانہ دا بس اغل زان رسوا دا بے سنگ پی جانم ویزرت یو سو نخ خیم یو باغا شگلن علاقہ کے پیدا کی کہ کم شگلن یو کانی دی د کجور وطن ته به هجرت کی دے دوی منا صدقه به قبلی پخپل به نخوری هدیه او ډاله به قبلی پخپل به مخوری. د دوالو اولو په میانس کې یو مهر نبوت دی. ما ویخه بس دنه اوتم دی وفات شو ما ویزو ځان لا خپل عبادت په مم کو او سمزدوری میں شروع کړه څه ګډه چیلې مې واغشت اب مې سرولې او د هغې په پیو به مې ګزاره کوله او خپل ژوند مې تیراو. او په دې سوچ کې هم چې کومه قافله ځي تپوس کوم چې چېرته چا د پیغمبرۍ دعوه کړې ده که نه. ویلې کې ما ته خلک وایي چې په مکه کې یو سړي د پیغمبرۍ دعوه کړې نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم او دا د پیغمبر مبارک نوم په پخوانو کتابونو کې مشتا او نوم احمد دی دا نوم په پخوانو کتابونو کې شته. قرآن وایي د عیسی علیه السلام متعلق مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد. عیسی علیه السلام وایي زمانه پس به یو پیغمبر راځي احمد بینو. یاره مکه څنګه علاقه ده چې تپوس مې وکړو وی ریګستان شګلنه ده کر کرونده وادن غیر ذی زرع کر کرونده پکې نشتا. ما وی دا یو نه خو ټیک او دا پیغمبر وی چې دا خیرین زمانه پس بل پیغمبر هم ناراضي دا نه هم ټیک دا. اوس په مکه ته زم معلومات پکو دا د نورو نه یو قافله مکه ته لا ما وی ما بزان سره بونه دی ډیره خدبو بدیدو هغه کې میزان یو ځای روان شوم هغه ظالمانو په ما ظلم او کاګړ چې لم را نه قبضه کړي او زی په یو منډه کې خرڅ کړم وې دا زمون غلام دی. اوهو کما ډېر چغې واله چې زه غلام نیم زه اصیل ما زه غلام نیم زه د پلار مور سوچه زوی ما خو تښتېدلی مو د رسول الله مبارک د آخرې زمانې د پیغمبر په تکل کې خو خلکو چېته زما اورېدل ډېر و زه یو خرڅ یې کړم. اوهو دیر با میں جڑل اللہ تک یا اللہ زه خو د نبی آخر الزمان په تکل کې مسخو غلام شم خپل اختیار ختم د غلام خپل اختیار بنو بس نه په خپله خوښه سبلاستی شي او نه په خپله خوښه ګرځېدي شي. اوس به څه کوم مسخو غلام یم چې په چا خرچ ټول عمر به د خدمت کوم خو د آخرې زمانې پیغمبر ته به څنګه رسم
زمارونو لیکن عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم الله وی ډیر کرته تاسو ته بشي خنخ کاری خو تاسو لبخي مونږ په خپل خیر شر نه پويګو او الله زمون خیر او شر باندې خبردار کله نه جوړ شي اوهو نه جوړ شي خبره نه ده ګناه راځيږي سه درجه بلندي تکلیف راغی مصیبت راغی مونږ فریادونه کو مکو فریاد الله ته رجوع کا رسول الله مبارک فرمایي چې غمه غواړي یو ورځ موړې ما او بل ورځ نارې ما چې کله نار شم چې الله ته اجالم رجوع کما او چې کله مور شم چې د الله شکریا ادا کوم بیماری راشي چې الله ته جالم چې خدایا نا جوړه وستانه بغیر بل څوک جوړون کې نشتا الله به خوشاله شي چې ګوره ما رب مني ما جوړون کې مني ما ته محتاج دی خوشاله بشي جوړ بدی کې منظر فریادونه شو ډېر خلک یې مونږ لراش د دنیا سوال د دنیا په آخرت سوال کم خلک کوي دا ډېر کم دا خلک سوال کوي چې تهجد څو رکعات دي او کله کوم او څونه کوم کم خلک ټول په دې سوچ کې پراته دي چې صاحب کارخانه مې ده نه چلی دا بس پټې مې ده برکت نشته پکې دا بس او تجارت کوم او جی پیسہ پکې نشته برکت نشته دا بس هاي هاي الله ته وجاله لکه تشونی پاسا وجاله خدای ته بچی نا جوړه ده خزه نا جوړه ده نو چې خزه او بچی نا جوړه دي نو لک پاسه خدای ته وجاله کړ دا مو ځان ته درې خو ته وته نو درېږي دا مو الله ځان ته جړې خو ته ورته نو نه جاړي دا دې الله ځان ته محتاج کوي خو ته نه محتاج کېږي ساده الله په چا ظلم نه کوي ګناه پیدا نه راځي درجه پیدا له بلندای بچی دې نه جوړه شو په خدای الله ظلم نه کوي دا تا ځان ته جړې چې دا سړی به پاسي د خستر ګنو سپوري او کومه به ده د لما سونه خپل شکل ورکړی دی مال کور بچی مې ورکړی دی خزه مې ورکړی دا دی خواډو جالي نه ماته دی خدان ډېر لوی لاټي برنس غني لګ تکلیف را ولم چې د شپې پاسه او ماته لګ او جاړي نا ډاکټر لمنډه واما دمګری لمنډه وام لیکن خدای ته جړه نشتا تکلیف دی نه چې مون خدای ته وجاړو الله اکبر وی دیر یو په یو خرصولم بل په بل خرصولم بل په بل خرصولم صد پاسه لس دیار لس ور لس خلکو په یو بل خرص کوم مدینه ته ورسېدم الته یو يهودي واغشته د يهودي په باغ کې لګیم کار کوم میوو کې کار کومه دې کې پروپاګاندا شو چې هغه د اخر زمانه پیغمبر هجرت وکړو مدینه ته راغی قبات کې دیره د هجرت قصه مې درته یو دو درو مخکې کړی وی زما دا مولا دا يهودي رورو هغه وې چې خوټل خلق قبا کې او سړی راغلی دی او خلق ته تور اتاو دی او خلق ور سره ډیره زیاته مینا کوي او محبت کوي او وایي چې د اخر زمانه پیغمبر سلمان فارسی وی چې د کجوري په سر کمزان می داسې را ټوپ کړي را منډه مې کړو چې بس ما وی کارو شو دا مغه سړی دی جوړ مالک ماته په دې سینه کې یو سکرا کچ ستا په سکینه د پل کار کاوه د مال له قراله چې کم طلب کېم کې دي شي دا غره مالک نه مې سمود سو وخت پس لګي کجوري وغوښته مال راکا وی واخله کجوري مې کاسه کې واچولې او رسول الله مبارک لمه یې قبا کې ناستو خلق ته غیر چا پیره چې ور مخامخ شم ما وی سب دا کجوري مې راوړې دي صدقه ده صدقه او هدیه کې فرق دی صدقه کې دای چې یو سړی د ځان نه کمزوري لور کوي غریب لا مسکین لا کونډه او تحفه هدیه داله د ځان نه لوی سړی لور کوي مور لا پلار لا استاد لا صدقه کې اصل مقصد د خدای رضای دویم نمبر د بندا
هدیه او ډالۍ کې اصل مقصد د بنده خوشالولي دویم نمبر دی. هلکه صدقه خو پیژنې کنه، سړی خیراتو کې دا صدقه ده. او هدیه یو خاص سړي له خلک وړي، ځان کمزورې ګڼي، لوی ابل لوی ګڼي چې ما یوړه مې د الله رسوله دا صدقه ده. وی کېده کې مې ښوده، وی بچې موږ صدقې نه خورو، پیغمبر صدقه نه خورو. او صحابو ته یې راشئ وخورئ، هغې کجورې خوړې. ما وی که خیري بله نښه هم پکې پیدا شو. ریګستان د شګو وطن کې پیدا دا یو نښه، د کجورو وطن ته هجرت وکړه دا دویمه نښه، ځان ته د آخرې زمانې پیغمبر وی دا دریمه نښه. دا راته پادري ویلي نوم محمد احمد دی بله نښه. صدقه نه خوري قبلی او نه خوري دی بله نښه. بلو لاړم د مالک نه مې لږې نورې کجورې وغوښتې، رای کړې. لاړم رسول الله مبارک ته کېناستم، صاحب دا مې دله توفه راوړې ده، ډالۍ مې راوړې ده. وی کېده په خپله یې مو خوړې، ملګرو مو خوړې. ما وی دا بله نښه، نښې خو ټولې پکې پیدا شوې. اوس مهر نبوت ګورم، مهر نبوت ګورم، شاته تاویدم را تاویدم چې هغه د پیغمبر مهر ووینم. رسول الله مبارک را باندې پوه شو، د کمیس په ځای ځان نه څادر ته وکړ، ردا ورته ویې ربې وی څادر یې ښکته کړ، چې ښکته یې کړ مهر نبوت مې ولیده د دواړو اولو په منځ کې د کمترې د اګې عمره. مهر نبوت د کمترې د اګې عمره، دا د حضور پاک د دواړو اولو په منځ کې، اوږو په منځ کې شاته. څوک کوئی پیدایش سره او څوک کوئی نه. خیر هغه طالبانو خبرې تاسو ته نه کوم. نبوت چې کله میلاو شو دا پیدا شو. په دې لیکلي و سر سیوطي لیکلي دي انت المنصور، شاته ورته الله دا مهر لګولو چې کوم ځای ګرځې ګرځه تا سره به الله مدد کوي. دا مهر نبوت. او چې کله رسول الله مبارک د دنیا نه لاړ بیا دا نو. دا سیوطي لیکلي خصائص کبرا کې او بیهقي لیکلي په دلایل النبوه کې چې رسول الله مبارک نه څنګه حضرت ابوبکر صدیق راغی او د حضور پاک په دواړو لیچو لاسونه کېښودل، پې ور پرېوت او ښکلی کا. و خلیلا، ای زما دوسته، و صفیه، طبت حیا و میتا، په ژوند او په مرګ څه ښایسته او مزېدار او خوشبویه. نو زر یې مهر نبوت وکت. نو دا یو معجزه. حضرت سلمان وی چې مهر نبوت ته مې کتل، حضور پاک څادر ښکته کړ، د دواړو اولو منځ کې مهر نبوت مې ولیده، پې ور پرېوتم او ښکل مې کړ، ښکل مې کړ، ښکل مې کړ او ډېر مې وجړل، سلګۍ مې ووالې، ډېر مې وجړل. زه خو تا تکل کې برباد شوم، زه خو غلام شوم، زه خو مکې له تا پسې روان وم او په زور ظالمانو قبضه کړلم او خرڅوه، بل په بل خرڅوه، بل په بل. اوس مدینې ته راغلی، ډېر مې خوشحاله شو چې شکر دی خدای، که غلام یم او که ارس یم. خو هغه پیغمبر مې ولیده چې هغه عیسایي بادشاه راته ویل، هغه نښې پکې پیدا شوې، ټولې نښې مې پکې ولیدې. وی نبي علیه السلام وی مخکې راشه، اقبل یا سلمان، به ته مخامخ ودرېد. چې مخامخ ودرېدم حضور پاک مبارک ته مخامخ، او د مخ مبارک ته مې وکتل او رسول الله مبارک زه جارم، هغه راته مسکې شو. ما وی خدایه زړه مې بار راووته، ډېر خوشحاله شو. ځان له مې نوم بیا بدل که، سلمان نوم مې کېښود، سلامتیا والا، چې ما له خدای سلامتیا راکړه د کفر او د شرک او د غلط دین نه. رسول الله مبارک را سره لالا غنون کې یو ټکې زیات که، سلمان الخیر یې راته وي.
سلامتیا والا خود خیر سلامتیا والا د شرنا سلمان الخیر دا نو میرا ته برابر ما وی دا الله رسول زه خود یهودی غلام وی ورشه وسره کتابت وکا ځان مکاتب کا مکاتب دا چې دا به غلام مالک ته وي چې ما سات کدونه پیسې بدر کړ نیټه راکې یو کال شپږ میاشتې پیسې را باندې کې د زبدان له مزدوري کوم تعالی پیسې پیدا کم ز بازار شم خود خو هغه مې ډېر کار کو خدمت مې کو خيارم هغه چې ته آزادولم هغه داسې شرطونه ماته ولګول چې هغه د پوره کېدو یوې ماته وی چې تبا مال یو باغ کری د کجورو چې کله میوه ورکې آزادوم به د مخکې نه نو کجوره خو ډېره موده پس میوه او دوی ماته وی چې څلوېښت اوقیې دا به مال سره زر راکې دی نو بلا شی جوړېږي یو اوقیه خو څلوېښت درهم ډېر شی دی چې رالم حضور پاک له ما ورته وی د الله رسوله کار نه کېږي هغه په ما ډېر سخت شرطونه ولګول دونه سره زر به د کمې او کجورې به کله میوه کوي وی ورشه سلمانه ومنه ورسره مې الله رسوله څنګه وی ته زما ومنه ورشه ومنه ورسره شرطونه مې ومنل وی ځای ته معلوم کا څونه کجورې در باندې ولګولې 300 بوټي 300 بوټي براله کوي او د کجورو په بوټو هغه بوزغلې به هم ته پیدا کوي واه واه ما سره څه بوزغلې پیدا کړو وی رسول الله مبارک صحابه ته چې سلمان له بوزغلې را پیدا کړي چا 3 بوټي او چا 4 او چا 10 او چا 15 او چا 300 بوټي بوزغلې برابر شو او زه موتا مالک ته مې زه خایا زه راتاو خو او په خپل رسول الله مبارک راغی او هغه بوټي را لنال کړل د کجورو بوټي نال کړل او د خدای شان ته ګوره کال پس ټولو بوټو مې وونی ولا بغیر د دعاونه دا د حضور پاک معجزه دعاونه نیولا او نور ټولو نیولا وی دا دعا بوټ ولې مې وونه نیولا صحابه ته حیران شو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه الله رسول دا ما کړی دی دا پکې ما کړی دی نو رسول الله مبارک هغه اوستل چې عمر کړی دی او خپل پکې نور او کړل هغه نور بوټو سره یو شان مې واپړه د چرګې د اګیو مر سره د رسول الله مبارک چار اور ډیر شی د چرګې اګیو سره د خدرانی نبی علیہ السلام سلمان راغوته دا واخله مالک ته وتاله وربکی څوک پیغمبر د یو غلام په سر کې د چرګې د اګیو مر سره زر ورکړي مسلمان ډیر قیمتي دي قسم په خدای د الله په نس مسلمان ډیر قیمتي دي مونږ ته مسلمان گازر هم نخکاری په 200 روپے خلق مړی کوي په 1000 روپے نن خلق مړی کوي مسلمان وجني په 15000 روپے خلق وی مولا وجني مسلمان دون قیمتي دي چې رسول الله مبارک د چرګ دا ګیوم رسره ضرور کوي خو مسلمان پیدا دی د مسلمان قدر هغه چا سره دی چې د چا په لکه د اسلام قدر دی او د اسلام قدر د هغه چا په لکه چې چا په لکه د خدای او د رسول قدر درندگان شو خلق په خدای هیڅ سم نشتا په یو پوله باندې 15 شپږ مړی کېږي یو اونا باندې سلورو 15 مړی کېږي په یو لختي شپږ او مړی کېږي په یو دکان سلورو 15 مړی کېږي په 1000 روپے 2-3 مړی کېږي تاسو وینئ ټول او دې ته خلک نه ګوري چې دا د مسلمان وینه ډېره دومره قیمتي ده چې توبه وباسي د دې خو بخښنه نشته دا خو به الله پوهېږي در سره د قیامت پر ورځ هغې ولا هغه هګۍ د سرو زرو عمره یوړه او یې تلل د هغه چې څومره کېدل هغه مرو ختل حضرت سلمان فارسي آزاد شو بیا به رسول الله مبارک لراته غزوه بدر کې شرکت نه دی کړی ځکه لا غلام غزوه احد کې هم شرکت نه دی کړی ځکه چې غلام او غزوه خندق چې دی نو په هغې کې شرکت وکړو بلکې غزوه خندق کې د خندق د کنیستو چل دوخو د مکې کافران داسې په مدینه باندې راخوشي شو لکه مولا خان چې یو ځای ته راخوشي کېږي
نو رسول الله مبارک صحابه سره مشوره وکړه چې څه به کوو دا خو ډېر شی دي نو سلمان فارسي ورته چل وکړو وایي زمونږ په فارس کې چې دشمن ډېر نو موږ یو خندق کړو نو یو ځای انتخاب یې په یو خوا غر او بل خوا میدان او هغه میدان طرف ته خندق وکنو نو صحابه د خندق او د میدان په میانس کې دا غر په میانس کې شو دشمن راغی او پورې غاړه دیرو مسلمانان دی په خندق نشو راوړېدل بیا اخره کې خدای زول او طوفان او سیلې راوسته هغه دشمن ټول تتر بتر که مسلمانان خدای محفوظ کړل دا چل د خول نو انصار وی مهاجر وی سلمان زمونږ دی هجرت یې کړی دی مهاجر دی انصار وی نه زمونږ دی مدینه کې و آزاد شوی دی مهاجر وی زمون او انصار وی زمونږ دی آہا رسول اللہ مبارک فرمائی کہ سلمان زما دے دا زما دے دا اللہ دے او یوزے کے پیغمبر مبارک لگون دے شکوا وکړو زورنے ورکولا مخامخ خلقولا ان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم وکتاسو دین ته شاکلو زما تابعداري مو او نکړلا تاسو به خدای ختم کی تاسو په ځای به نور خلق الله پیدا کی استاسو پشان بنی ګوري نو صحابه حضور پاک ته عرض کوي الله رسوله کوم خدای ختم کړو هلاک کړو او زمون په ځای بل قوم راضي او زمون نه غوري ابسو کی نو حضور پاک د حضرت سلمان په شالاس کې خو دوی دی او د قوم بای او بیا فرمایل ک دین د سوریا ستوري تا ورسیږي نو دا سلمان او د قوم به د اقد نه راکوس کې خلکو ته به ورسي د حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زمانہ کے د مدائن گورنر شو دے ویلے د حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانہ کے د مدائن گورنر د حضرت علی رضی اللہ عنہ زمانہ کے د مدائن گورنر د حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سره ول رورولي جوړه کړي و نو یو ځل حضرت ابو الدرداء راغی نو د جړل اوہو جاڑے گورنر دے جاڑے وی ولی جاڑے تو بیمارے جاڑے وی نا تکلیف دے در تا جاڑے وی نا تو مرگ جاڑے وی نا اور تو ولی جاڑے اس ویلک ساتھ پس دے خپلو مرگرو سر صحابو سر ملاقات کی گئی رسول اللہ مبارک سر ملاقات کی گئی نو تو جاڑے وی نا پدے نا جاڑا جاړم پدې چې ما ته رسول الله مبارک یو نصیحت کړو پاغه مې عمل نه وکړ ما ته ویلو چې سلمانه د دنیا نه ځان ساته جمع کما دنیا او اخرت ته توجه ورکا ما ډېره دنیا جمع کړې ده اوس پاغه خپه چې کور ته وردن نشو چې ستا دنیا سره چې جمع کړې ده نو کټ پروتو بستر پرتا و یو سرمن پرتا و یو بالغ پروتو پکې د کجورو پاڼې وې د مالوچو په ځای یو چاټه پرتا و یو منګي پروتو یو کاسه پرتا و چې د منګي نه به په اوبر غشتلې وی هغه مال کم نه چې تا جمع کړی دی او ته خپه وی دا دې کنه او مسلمان منګي بني چاټه بني کټ بني بستر بني د سرمنه تولای دا بالغ د سرمنه او د کجورو پانی دی پکې او پاغه حضرت سلم او گورنر دی گورنر پاغه سلمان فارسی جاړي وی ما د پیغمبر وی مال مجمع کو دونه مال می جمع کړ حضرت علی سے بتوي کور دل جوړم وی خو د ما په خوخه به جوړه گورنر صاحب ته ګورخه کور دل جوړم خو د ما په خوخه به جوړه وی بالکل ته چې څنګه وی خماله به داسې کوټه جوړه چې زما سر چت سره لګي او دیوالونه به د یو بل نه دومره لرې جوړه چې یو ته مې سر لګي او بل ته مې خپې لګي او بل دیوال به د بل نه دومره لرې جوړه چې زه لاسونه خوروم چې وته نه چې وته چې نیغېږي پکې نه
په قبر دله جوړ کم څه دا خو کور نه دی دا خو کوټه نه ده دا څه چې دی لکه دا خو قبر دی وایي زه غواړم چې داسې کوټه جوړه کړم چې د قبر یاد پې تازه کړم دا صحابه ځکه خو رسول الله مبارک فرمایي که قرآن زده کوئ نو د څلورو بل ځای کې د شپږو صحابو نوم اغوښتلي او پکې حضرت سلمان فارسي دی خیر د صحابو ژوند تاسو ته معلوم شي چې دا صحابه کرامو زندگی وه د رسول الله مبارک سره مینه تاسو ته معلومه شي چې څومره مینه لیکن د دین دپاره د هغه چې کوم مشقت او محنت تیر کام درته معلومه شوه خو بنیادي سو هغه دا چې د رسول الله مبارک په پخوانو کتابونو کې کم صفاتو هغه صفات یې ولیدل الله ایمان ورنصیب کړ